محترمو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لحظ جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یو پیرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میاش راخت وا میاش تے قتل دا سنت طریقہ دا میاش راوخی جی ادری دعا ویل پکاری نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تا وی چی تم دی میاشت وګوره دعا وایه کنه حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وته یو عجیب جواب ورکو وی بابا جان د الله رسوله په دې وخت کې عام خلک د سپومې ته ګوري میاشت ته ګوري ځکه میاشت نه راخته د خلکو ته ګوري دار چا په نظر لګي او هر کس بل ته ویل وګوره میاشت راخته ده مونږ خو سرورو اسلامی میاشت د کتونه د لیدونه د دې د اهتمام نه مونږ ورو لري کیږو حالانکه دا سنت عمل دی مستحب عمل دی چې انسان مسلمان لپکار جدی د میاشتې حساب کتاب کوي د اسلامی میاشتې بیا د کتو خیال ساتي چې میاشت په کله راخیږي بہرحال محترمو آیا وخت کې به خلکو اهتمام کو قتل به وتا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي د الله رسوله زکه وته نه ګورم دی وخت کې ډیر خلک دی میاشت ته ګوري او زه دا نه غواړم چې زما نظر او د غیر محرم خلکو نظر هغه په دې میاشت باندې دوانو باندې یو ځای ولګي اگر چې دا څه ممنوع نه دي څه حرام نه دي ګناه نه ده خدا د حیا د وجې نه چې زما نظر او د یو نامحرم نارینه نظر دواړه په یو شیز باندې ولګي په یو ځای باندې دا زه نه خوښوم دومره حیا دغه فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها چې کله وفات کیږي نو وصیت کوي چې زه وفات شم نو مالا زما جنازه د شپې وکړي بل چې زه کله وفات شم نو زما د جنازې د پاسه داسې څیز واچوي چې زما بدن پکې نه محسوسېږي زما څه نه محسوسېږي بدن نه محسوسېږي تاسو موږ ټول زیاتر پښتانه خلک دې خبرې نه خبر یو چې نارینه جنازې نو ښکاره پرته د پاسه پیسه مونږ چې د ډولې وایو دا پې د پاسه نه صرف د کفن کپړي بس او چې کله زنانه جنازې د هغې لاش وړلی کېږي مخبرې ته جنازګاه ته نو د پاسه پې ډولې سایز یو قسم پې جوړی چې د هغې دننه د بدن حیات و کیفیت نہ معلومیږي دا د حضرت فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چاہت دا غي د حیا یو نمونه او یو مثال چې اوس الحمدلله موجود دی محترم لک شان د سوچ دی خبره ته موږ چې موږ د زنانو چې کله وفات شي نو څومره خیال ساتو تاسو چېرته لیدلي دي نارینا وفات شي نو خلک یې راځي زیارت هم کوي ګور یې این یې تاسو به څوک داسې نه لیدلي چې د زنانه مخ هم چا ښکاره کړي چې دا خلک یې ویني پټوي یې که نه پټوي حالانکه دا خو اوس مرده دی بس روغ تتلی دی او د څه فایده ولا اړیږي هم نه په کتو په
لیدو باندې چې څنګه د حیات د جمدی کس د وجه نه انسان ته څه نقصان رسی نو هغسې خوس کېږي نه محترمو. خو بیا مونږ دغلته په شریعت څومره خیال ساتو د خپلې خور، د خپلې مور، د خپلې لور، د خپلې ترور، د خپلې نیا ابې د اویا او تیاو کالو د لس کم سلو کالو زنانې د هغې مخ پټي. خو محترم مونږ چېرته دا خیال کړی دی زما په کور کې د 18 کالو پیغله لور ده، د 18 کالو خو پرېږده په نن دور کې زم چې د 8 کالو پیغله ماشومې د دې مخ پټ ساتل پکار دي. بیا زموږ زنانا په کم لباس کې بیا ګرځي هغه تاسو ته ښه معلوم دي. مونږ بار بار وایو یاره خلک قرآن شو، دا خلک څوک دي خو زما او ستا رشتې دي ورسره که نه، یا به زما خوري یا به زما موري یا به زما بیبي، دغه رشتې دي ترور به یي که نه. مونږ چېرته خپل د زنانو د لباس تپوس نه دی کړی چې تا دا کپړې واغستې آیا د دې اچول استعمالول تا لپاره څنګه دي؟ دومره نری لباس چې بدن پکې ښکاري او بیا یې جوړ په دې طریقه باندې کي چې د خپل رور لم ته حیا ورځي د خپلې خور ته نه شي کتلی، تر دې پورې خپل زوی له حیا ورځي چې خپلې مور ته ګوري، داسې لباس جوړ کي. څه لنډ دی څه تنګ دی څه په بعضې ځایونو کې دومره کلاو شي چې د نیم بدن د هغې نه ښکاري. بیا دې ذمواره مونږ نارینه یو